دا شاه فیصل دی ډېر غریب او عاجزه سړی دی او خپل محنت مزدوري کوي. د ده نه چا موبایل وړی دی او دا خالي ډبی ورته پرېښی دی. نو که دا موبایل چا غلطۍ کې وړی وي نو هم د سړی ډېر عاجزه دی، ډېره غریبي ده او د اسماعیل کوټه کیپۍ کې ساعته 10,000 12,000 روپۍ باندې چې دی نو کار کوي. او که نه چا پټ کړی وي نو هم درته درخواست کوم، تاسو ډېر ښه خلک یئ او رحم په تاسو کې نشته دی، نو په داسې عاجزه خلکو پکې لږ رحم کوئ. دا چې کوم په خصوصي توګه د دې شاوخوا علاقې غلي دي نو دا کار ستاسو نه علاوه بل چا نه دی کړی، نو دا تش ډبی مو ورته پرېښی دی. نو دا په دې څه وکړي؟ 2 3 4 ورځې وشوې چې د کور نه ورسره خلک به رابطه کوي، خو د ده نمبر بند دی. نو هلته به هغوی ته هم ټینشن وي چې سړی خدای خبر څه چل شوی دی پرې، ده ته هم ټینشن دی، رابطه نه کېږي، بل وس یې کېږي نه چې موبایل واخلي. د اختر مخه ده او سړی تاسو بې موبایله کوم، نو یا خو راشئ دا ډبی هم ترې ویسئ، لکه نیمګړی کار مه کوئ، چې کوئ بیا پوره کوئ، او یا لږ رحم وکړئ وله واپس یې ورکړئ، دی به ته هېڅ هم نه وایي. او بیخي چې لکه کله غلام کوئ نو دا ګورئ چې د داسې غریبه خلکو نه چې هغه په خپله 8,000 او 10,000 روپۍ میاشت پیدا کوي او د هغې نه تاسو غلا کوئ، نو بیخي لکه زیاتی دی. که چېرته غټ غټ خلک وي دا 4.5 لکه روپو موبایل ورسره وي هغه ته پټ کوئ نو زه چانس به م ولګي، که نه داسې نور هم ډېر مالداره خلک شته په هغې لاس وراچوئ. خو دې مظلومانو نه دې غریبانو نه ځان ساتئ، خدای به هم غر کړي، د دې ازار لګي، د دوی نه ځان ساتئ. د دوی معامله ډایرکټ د عرش سره وي. نو لحاظه په داسې بېوسه خلکو، په داسې مظلومه، په غریب خلکو چې سړی په خپله په 8,000 روپۍ باندې نوکري کوي او د هغه نه ته موبایل پټوي، نو په داسې خلکو باندې رحم کوئ. دا چې کوم د شاوخوا د دې علاقې د پجې د ښار دا ایریا چې کومه ده د دې کوم خلک تاسو په دې کې ملوث یې فرض کړه، نو دا دی نوټ 30 دا موبایل د دې سړي دی او رایې وړی چای به هم د باندې وڅکي او ښه په خوږه کې ورته واپس کوي چې وروره بس خفه نه شي. او دا د ده واده شوه چې چاته به دا چغې نه وایي چې یاره دا چا وړی، نو په دې لږ رحم وکړئ ښه.